د پاکستان د مالی وزیر محمد اورنګزیب د 2015-16 کال لپاره د 13.8 ټریلیونه روپو مجموعي وفاقي بجټ وړاندې کړی دی. دا بجټ چې د نړیوال مالی صندوق IMF تر فشار لاندې ترتیب شوی چې مقصد یې د مالیاتي سمون د اقتصاد راژوندي کولو او صادراتو ته د لارې خوارولو هدف لري. تر ډیره حده پورې څه خاص ریلیف نه دی ورکړی، خو لومړی په بجټ کې د مثبتو ټیکو جاج اخلو او بیا ورپسې هغه ټکي بیانو کوم چې د عام ولس په تاوان دي. دا بجټ مثبت اړخونه دي چې وفاقي ملازمینو ته د 10% تنخواه زیاتولو فیصله شوې ده. پنشن پکې 2% زیات شوی. د خور سرو، داروګانو او زراعت سامانونو باندې ټیکس نه دی لګول شوی. د ځینو آنلاین سامانونو لپاره د ټیکس شرح کم شوې ده. د صادراتو د ودې لپاره 200 ټریپ لاینونه د هم مال موادو درآمداتو کم شوي. خو دې سره د بودیجې منفي ټکي یا د عام ولس په تاوان دا دی چې د PSDP ترقیاتي فند بجټ یوازې 1 ټریلیون روپۍ دی، کم چې تیر کال 1.4 ټریلیونه وو. یعنی د تعلیمي روغتیايي او سماجي ژوند ښه کولو لپاره فند کم شوی. د دفاع بجټ 20% زیات شوی، کم چې خوشه 15 ارب روپۍ ته رسیدلې دي چې د ټول بجټ لویه برخه جوړیږي. دا سولر پینلونو په وارداتو 18% ټیکس لګول شوی چې لامل عام خلک د ویړیا بجلی د نعمت نه هم محرومي دي شي. دغه سره د مزدور میاشتنی اجرت هم زوړ یعنی 18,000 روپۍ پاتې شوی دی چې ګرانی هم زیاته ده. مالی وزیر اورنګزیب خان ویلي چې د بجټ په جوړښت کې د مالی نظم ټیکس زیاتولو او د صادراتو ملاتړ ته لومړیتوب ورکړل شوی. دا پالیسی د IMF د غوښتنو سره سم جوړه شوی چې لامل د محصولاتو خدای 2.2 ټریلیون روپۍ زیات شوی او اضافي ټکسونه د 312 ارب روپو پورې ټاکل شوی. معاشي کارپوهان په دې بجټ سخت نیوکه کوي او وایي چې دا بجټ تر ډیره حده پورې د قرضونو د ورکولو او د نړیوالو مالی ادارو د خوشالولو لپاره جوړ شوی، نه چې د عام پاکستانی لپاره. د تعلیم، صحت او زراعت برخه کې سرمایه‌کاري کم شوی چې دا د ملک د ثبات لپاره خطرناک اشاریه ده. د تنخواه زیاتوالی کو څه هم شوی، خو د ګرانې د کچې په پرتله کمه تنخواه زیاته شوې ده، یعنی اصلي قوت خرید ورسره نور هم کمزوریږي. نو اوس دا سوال پیدا کیږي چې دا بجټ د چا لپاره وو؟ د ولس لپاره کو د ادارو لپاره؟ علب خان شیرپو، دلبر نیوز 400 د پاکستان.